اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورة ابراهیم شروع ده. پدی آیات کریمه کی د ابراهیم علیہ السلام دعا ذکر کیږي. وَإِذَا یاد کاغه وقالا چویل ابراهیم علیہ السلام رست د جوړولو د بیت الله شریف نا دعا کوي ابراهیم علیہ السلام رب رب زما د مکی بارکی دعا کوي رب رب زما اجعل غرزوا هذا البلد دي خاري لرا مکی معظمی لرا آمنا منا ذا امن خاوند امن یوغرزه وجنبني وسات ما لرا الها وبني او زامن زمان لرا د دې خبرنا ان نعبد دا چې دی عبادت کی الاسنام د بوتانو د دین وسات الها ولی رب رب زما انهن یقینا دی بوتانو اضللنا گمراه کړي دي کثیرن ډیرو خلکو لرا من الناس د خلقنا یعنی د دې په وجه باندې خلق ډیر گمراه شوي دي د بوتانو په وجه نسبت د گمراهی دی بوتانو ته ولیو کو ځکه چې دا بوتان سبب ګرځېدلي د گمراهی فمن پسر وسوک تبعانی چې تابعداري وکړه زما په عقیده کې او په توحید کې زما تابعداري وکړه فإنه پس یقینا دغه انسان چې مني زما د تابعدارونو دی اهل دین زما د اهل د دین نه دی ومن رغسوک عصانی چې نه فرمانی وکړه زما فإنك پس یقینا تو چې له غفور بخون کې رحیم رحم کون کې ذات بس تا خو خدا ک بخي او کنه بخي خایا سودی رحم الله معنا کوي ومن عصانی سوک چې نافرمانی وکړي زما ثم تاب بیا توبه وست نو الہ تو غفور الرحیم ذات بیا ربنا یا رب زمونږه انی یقینا ذچم اسکنتو وسولی دی ما یعنی دیر کړي دی ما من ذریه منا د بازی د اولادی زمانہ چې اسماعیل علیہ السلام دی او هاجر بیبی دا بوادن په یو وادي او خړو کند کې داسې کنده غیر ذی زرعنا چې نه دی دا کنده خاوند فصل والا نه ده نو امر شیو دیتا ابراهیم علیہ السلام ته چې دا دوړه هلته پرېږده غیر ذی زرعن چې نه دی دا وادي خاوند فصل عند بیتک پنیز ده کوټې ستا المحرم چې محرم دی یعنی خاوند احترام دی صد پارا می پریخی دی رب زمونگا دی دا پارا لیقیم الصلاة دی دا پارا چه قائم کی منزل رام فجعل پس اگر زوا افئدتن زنون دا من الناس دا خلقونا دا بازو خلقونا تهوی مانا یا مانا تهرولو الیهم تهوی اے تهرولو الیهم بالمحبة دا دی طرف تا پمند برازی بیت اللہ شریف تا یا تهوی مانا اے تحب و تشتاق ډیر په شوق سره برازي دی لرا یا تهوی معنا چې میلان کوي دی طرف ته بیت الله طرف ته یعنی محبت باندې دی طرف ته راځي کال په کال باندې دا د ابراهیم علیه السلام دعا قبول شوه دا څومره حاجان چې راځي دا ټول خود سینه دي چې دیندار به منډه وਹੀ دی بیت الله شریف ته حج ته راځي بدکاریانی بکی زنا بکیا دلته حج ته بم راځي حج نه بعد بم زناګانې کوي زکات بنور کوي حج ته خپل بچو تم داخله کوي ځان تم نو رحمان بابا وی چې د کعبه په بزرګي کې شک نشتا د کعبه په بزرګي کې هیڅ شک نشتا مگر خر بهاجی نشي په طواف دا رحمان بابا یو گزار کوي خو مطلبي گزار کوي د سړی نفس چې د خر په شکل دی هغه لره دا بدکار سړی یادیا چې حجو کې هغه نه بعد هم ګناه کوي هغه لره به هیڅ طواف فائدہ نه کوي نو دعا کوي ابراهیم علیه السلام تهوی منا تهرولو الیهم بالمحبه چې دی بیت الله شریف ته پمند راځي یا چې اعلان کوي دی بیت الله طرف ته یعنی په محبت باندې دی طرف ترازی کال په کالا یا وتشتاقو چې شوق کوي دی لره مختلف معنا کوم چې یادول شي ورزقهم روزي ورکی دی لره من الثمرات د قسم میونه نو ښکارای دعا قبول ده د دنیا قیمتي فروټ چې پیدا کیږي نو دلته پیدا کیږي په حرم شریف کې دلته رسیدلی څومره قیمتي فروټ دلته رسیدي مونږ په سترګو لیدلې دي لعلهم خایګي دي یشکرون چې دي شکر وباسي ربنا یا رب زمونږه انک یقینا ته چې تعلم علم لري ما په سنخفي چې پټو مونږه
وما وپغس نعلن چې ښکاره کوو مونږ اله پټ او ښکاره باندې علم لري وما يخفى خفي ندي على الله په الله باندې پټ ندي من شین د سشینه فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء نه په اسمان کې الحمدلله طول سنه او صفت او چې لایق دي شان د بری تعالی سره لله خاص الله لري الذي دا الله غزاد ابراهيم عليه السلام دعا کوي الذي دا الله غزاد وهب لي من اعطاني شرا کړه مال را على الكبر من مع الكبر سره د بوډا والینا اسماعیل علیہ السلام را کړه او اسحاق علیہ السلام ابن عباس سے وایي چې اسماعیل علیہ السلام د نه نوي کالو په عمر کې ولا ور کړی ابراهيم علیہ السلام لره د نه نوي کالو ابراهيم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام یو سلو 200 کالو عمر کې ابراهيم علیہ السلام په دې عمر کې اسحاق علیہ السلام ورکو ان ربي يقينا رب زما چې د ابراهيم علیہ السلام وایي لسميع الدعاء مجيب الدعاء قبل انك د دعاء دي ربي رب زما اجعلني وغرز مالرا مقيم الصلاه چې قائمون کې د منزل را په طریقې دایمي باندې ومن ذريتي اجعل اذن وغرز اولادي زما لرا دارنګ قائمون کې د منزل را ربنا رب زمونږ وتقبل تو قبول کی دعا من دعائي دعا زما استجب دعائي قبول کی دعا زما یا عملی و عبادت عمل و عبادت زما امام بغوی رحمه الله وی عبادت دعا ولی شو ځکه حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده دعا چې د ټول عبادتونو مغز دی ربنا یا رب زمونږ اغفر لي بخنو کی مال را ولی والدي امور پلار زما لرا یا دا دعا قبل النهي کړي د مخکې د منعنا یا بعض مفسرین ویا مراد تر د مؤمنانو والدین دي یا بعض مفسرین وایي چې د دې مور بیبي چې وروسته ایمان راوړی او د پلار په باره کې عذر بیان شوی وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها د یو وجه د وعدې نه دا دعا کړې و کله چې پته ولګي دا انه عدو لله دا د دشمن د الله دی نو تبرع بزاری به اخکارا کړی دا وروسته به بزاری اخکارا کړی دا نو ربنا یا رب زمونږ اغفر لي بخنه وکړي ولې والدي اغفر لي بخنه وکړي لي ما لره ولې والدي مور پلار زما لره اغفر هم دغه دا شانتي وللمؤمنین د پاره د مؤمنانو بخنه وکړي ابن عباس و من امه محمد د امت محمد صلی الله علیه وسلم نه یوم پاغ ورځ باندې یقوم چې قائم شي الحساب حساب کتاب ولا تحسبن الله گمان مکو الله باندې غافلا دنا خبره تارکن د پر خودون کې ابن عباس سے ویا نا خبر من تارکن پر خودون کې اما دا غسنه يفعلوا چې کیدا الظالمون ظالمان دا مشرکان دا ګمان مکو چې بری تعالی به دی پری دین نه نسبه انما یقین خبر دا يؤخرهم رستکی بری تعالی دی لر عذاب او عذاب دي ليوم يورستا دا سورز تشخص معنا چې بقي به وز استرګي دي یعنی بقي به پاتې وي د استرګي رب نه وهي د یری نه د استرګي فيه په دغه ورځ کې الابصار نظرونه د کافرانو مهطعين په حال کون د استرګو کې مسرعين جلتی کون کې بوي داعي لرا یعنی आवाज کون کې اسرافیل علی السلام با شپېله وهي ډیر دهشتناک आवाज بوي دا خلق به منډي وهي دمه ته به نه پریدي مهطعين معنا مسرعين جلتی کون کې بوي دي داعي لرا مقنعي معنا رافعي اوچت نیون کې بوي په حال کون د دې کې اوچت نیون کې بوي رؤوسهم سرون خپل لرا اوچت بګوري دایتا بقي سترګې به نیولې رب نو هي د سترګې د دې لا يرتد نه په واپس کیږي نه په واپس راګرځيږي الیهم دی لرا طرفهم منا نظر د دې یعنی رب د سترګو د دې یعنی سترګې به رب نو هي وافئدتهم وزرون د دې به په دغه ورځ باندې هوا معنا خالیه هوا خالیه خالی به د هر خیال نه او د سوچ او فکر نه وانذر منا يخوف ويروى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس هذه خلق يوم منا من يوم د ورځې نه داسې ورځې نه یاتيهم العذاب چې راځي بدیل عذاب ورځ د قیامت
فیقول الذین پس وای با کسان ظلمو چې ظلم کړی دی ربنا یا رب زمونږه په ورځ د قیامت به ویا اخرنا منا امهلنا مهلت راکی مونږ لره الها مهلت راکا الى اجل قریب تر نیټی نږدې پورې دا سوال بد دی دا وی چې دنیا ته مونږ واپس بوز الها واپس کوم دنیا ته نجيب نو جواب وکړو یعنی اطاعت وکړو مونږه دعوتک د دعوت ستا نجيب اطاعت وکړو مونږه دعوتک د دعوت ستا ونتبع الرسول تابعداري وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقول ونتبع تابعداري وکړو الرسول د رسول فیقول الله پس وی به بری تعالی دی لره بری تعالی بجوی دی لره یا فرشتگان اولم تکونو ایا نوې تاسو په دنیا کې اقسمتم چې قسمونه مخړل من قبل وړاندې د دینه فی دار الدنیا په کور د دنیا کې قسمونه په سباندې بم قسمونه خړل مالکم چې نشته تاسو من زوال زوال د دنیا یعنی قیامت نشته تاسو دا ویل تل د میزان نشته شیطان دوک کړي وي په دې مو قسمونه خړل وسکنتم حال دا چې ډیر کړي وي ما تاسو وسولي وي ما تاسو په دنیا په دنیا کې په مساکن الذين په کورونو دا کسانو ظلمو چې ظلم کړي انفسهم په نفسونو خپل باندې بیا هلاک شو دا غي په کورونو کې مو وسولي وي عبرت مناغستو قوم د نوح علیه السلام شو قوم عادیان شو قوم د هود علیه السلام ثمودیان شو قوم د صالح علیه السلام وغیرہ د دین عبرت ناغستو د دې په کورونو کې ډیر وي بیا عبرت ناغستو وتبين واضح شي لكم تاسو لره هرسا كيف فعلنا سرنګ کړو مونږ بهم پدی باندې وضربنا معنا بينا بيان کړو مونږ لكم تاسو لره الامثال مثالونه هر قسم وقد مكروا پتحقیق سره دی به مکرو کې یعنی قتل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مکر کړو کنه یثبتوا او یقتلوا کاغه ته اشاره ده مکرهم معنا مکرهم په فریق پل باندې وقد مکروا پتحقیق سره دی به مکرو کې مکرهم په فریق پل باندې چې صحیح وسوي رب کریم فرمایي وعند الله پنځ د بری تعالی مکرهم من جزاء مکرهم جزاء د مکر د دې ده وان كان مكرهم اول ان شرتکا کچری مکر د دې لتزول چې زایل کی منه د مکر نال جبال غرون لرا نو بیا هم عند الله عقوبه مکرهما بری تعالی لرا یعنی جزاء د مکر د دې ده بری تعالی بدی ته جزاء د مکر ورکیا یعنی جزاء مکرهما عند الله جزاء مکرهم پنځ د بری تعالی جزاء د مکر د دې کدی د په مکر باندې د غرونم لري کی خو بری تعالی بدیل د مکر جزاء ورکی یا اني نافیه کا دلتا وان كان مکرهما ند مکر د دې لتزول د پراچ زایل کی لري کی منه د مکر نال جبال غرونا اگر که مکرونه جوړې دومره مکر د دې نه چې دا غرونه بوزي بری تعالی سره دا سزا شته ګوره چې دا غرونه به یو شپېله باندې چې اسرافیل علیه السلام یو شپېله وਹੀ دا غرونه بظاهر کی نو دې دومره زور نه لري دا کافران فلا تحسبن الله پس ګمان مکو ته په الله باندې په دې خبره باندې مخالفت چې مخالفت کوون کړي وعده خپل رسولانو سره دا ګمان مکو بلکې وعده به پوره کړي امت ته اوري پیغمبر علیه السلام ته امت ته اوري مطلب د پښتو کې لوري ته ما انګوري واره ان الله یقینا الله تبارک وتعالى عزیز زور ذات ذو انتقام خوند انتقام ده واذكر يوم معنا واذكر يات وقت تبدل الارض چې بدل بکړي شي د ازمکه غیر الارض بغیر د ازمکه نه بدل کړي شي اکثر مفسرین وایي ازمکه او اسمان به هم دغه وي خو صفاتو کې به تغییر راشي لکه غرونه به ختم کړي شي وغیرہ تبدیل د ذات د ازمکه نه دی تبدیل په صفاتو کې برازي اکثر مفسرین دا وایي دا هوا ډاک بشي د ازمکه غرونه به ختم کړي شي هر چې تغییر د اسمانونو دی والسماوات او اسمانونه به هم بدل کړي شي تغییر د اسمانونو دا چې ستوري به پریوزي نور سپوږمۍ به محو شي علامه قرطبي ابن عباس صاحب قول راخلي وبرزوا من خرجوا من قبورهم وبزيدا خلق د قبورونو خپلونه لله خاص الله لرا اخکار بشي یا وبرزوا من اخکار بشي لله خاص الله لرا الواحد چې واحد ذات القهار ذات وترى المجرمين تبغور مجرمان لرا يومئذ بدغ ورزبان مقرنين منا مشدودين چتړل شي به فی الاسفاد په زنجیرونو کې پتوقونو کې مع الشیاطین سره د شیطانانو
سرابیلهم من ثيابهم قمیصونه د دې به وي په دغه ورځ باندې من قطران د ګوګړو نه بارود چې زر به اور اخلي یا بعضې وایي چې مس ویلې شوی د هغې نه به جوړ شوي دا اور به ډېر ګرم وي دې لره ډېر ګرم به وي وتغشا پټ به کړي وجوههم مخونو د دې لره النار اور لمبې د اوره لیجزي الله تعلق ورکا غبر آیت سره وبرزو خرجو من قبورهم او بزید د قبرونو په ورځ د قیامت ولی لیجزي الله د پاره چې بدل ورکړي دی رب تعالی کل نفس هر یو نفس لره ما کسبت ای بما کسبت پسو دا سچ د کړي دی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې دی سریع الحساب ډیر جلد حساب کون کړي په اندازه د مزګره هم راضي په اندازه د طرفت عین هم راضي په اندازه د ګډې د شلو هم راضي چې دومره وخت کې به بری تعالی حساب کوي هذا دا قران کریم چې دی بلاغ من تبلیغ دے ورسوي دا خلقو ته د دې تبلیغ وکیا یا واعظه نصیحت دل الناس د پاره د خلقو ولی ينظروا ای ولی يخوفوا د پاره چې ويرول شي خلق به په دې قران کریم باندې عقاب الله د عذاب دلانه ولی يعلموا بل د پاره چې پوي شي د خلق انما یقین خبر ادا هو د الله تبارک وتعالى چې د اله د واحد یو وليذكر او د پاره چې پند واخلی د قرآن کریم نه اولو الالباب خالص عقل والا